د خطیب اهل سنت د علامہ احسان الله حسین صاحب د یو تقریر په وجه باندې هغه مکمل خپل موضوع پرې خوده هر ورځ به دغه د انتشار او د فساد نه ډکه خبره نشریدي او خوريدي با خو چې حسین صاحب یو بیان کو هغه نه پس نن ورځې پورې چرته هغه د بے اتفاقه د انتشار او د فساد خبرونه کې ټوله اوس د اتفاق او د جوړ خبرې کوي او په دغه بیان کې مونږه مکمل طور باندې د حسین صاحب سره تایید کو ځکه دا دغه بدبخت انسانو چې د مکمل د مطلقاً د سنتو نه انکار کول چې سنت بالکل نشتا بس یا فرض دی او یا نوافل دی یا فرض دی او یا نفل دی ناول ددنه خدا تاسو پکار دی چې دا تا کومه ګیره پرې خدا تو خو سنت مطلقاً نه منی او دا باندې نه وی چې دا سنت د نبی له سلام دی وای دا فرض او دا نفل دا ټول د باری تعالی د طرف نه سنتونه مطلقاً منکر دي نو دنه تاسو کول پکاري چې تا دا کومه ګیره پرې خدا دا فرض دا او کدا نفل دا او دا چا نفل دی دا چا فرض دی ګیره تاسو فرض ویل نشي نو چې نفل شي تو سنت د نبی له سلام منینا نو بیا بسوي چې نعوذ بالله دا د خدای پاک دا ګیره پر خودل د خدای پاک نفل دی نو دا داسې یو قانون او قاعده د جوړه کا چې د خپل باندې په دې خبرو باندې نه پويږي صرف بے اتفاقی انتشار او فساد خوري خو الحمدلله ثم د حسین سے په یو بیان باندې مکمل هغه خپل خبرې پر خو دې ترنن تاریخ پورې بیا هغه خپل خبرې نه دي کړي او صرف د جوړ او د اتفاق او د اتحاد خبرې کوي نو مونږه خپل طرف نه د ټولو دوستانو مرګرو طرف نه مکمل طور باندې د دې تایید کو او تمام مکاتب فکر علماء ته پکار دي چې په دې مسله کې ټول د حسین صاحب سره